السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به الله هم خوشاله لره. ورونو، نن مې د فیسبوک په پاڼه باندې یو ویډیو مخې ته رااله. ویډیو مې وکتل، ډېر زیات خفه شولم، نو ومې غوښتل چې دغه ویډیو شاته کوم حقیقت دی هغه ستاسو مخې ته کېږدم. اول دا ویډیو وګورئ. السلام علیکم. د پنځپیریانو د شیخ احمد جمشید صاحب د بیان لږ واورئ. نن مليان بدبخت دي د ووټ د پاره د کرسۍ د پاره د دې ابو بکر صدیق د دشمنانو سره اتحاد کې لګیا دي. اصل کې زه دا خبره کومه، زه ټول مليانو ته یم چې دومره وایي چې بیا هغه تاسو برداشت کولی شئ. ویډیو تاسو وکتل ورونو. زه په خپله باندې نه خوښوم چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې د دې خلکو سره ونښلم، د دې خلکو سره کلیپونه وکړم، خو نن ډیر زیات مجبوره شولم. ولې؟ ځکه چې دې خلکو همیشه دپاره د خپلو مخالفینو په ضد باندې پروپیګنډه مهم چلولی دی، د هغوی په ضد باندې دروغ خپاره کړي دي، دروغ یې نشر کړي دي، که هغه د دوی سیاسي مخالفین دي او که د دوی عقیدوي مخالفین دي. خو د دواړو د باور ختمولو دپاره، د اعتماد ختمولو دپاره چې خلکو په دوی باندې باور او اعتماد ختم شي، نو دوی همیشه دپاره په سوشل میډیا باندې پروپیګنډه مهم چلولی دی، دروغ یې خپاره کړي دي. خو چې په نتیجه کې له بده مرغه د دې خلکو نه د خلکو اعتماد اوچت شوی دی. نو من جمله د هغې نه دا یو ویډیو تاسو وکتله. دا کس د جمعیت علما اسلام یو سوشل اکټیویسټ دی، عالم دین هم دی، خو د هغې باوجود هغه دومره ناانصافي کړې ده چې سړی حیران شي. او سړی وایي چې دوی د عالم په جامه کې عوامو ته څه تاثر ورکوي، لکه عوام به د دوی د دې پروپیګنډه مهم چلولو نه او د دې دروغو خپرولو نه کوم تاثر اخلي. د اشاعت چې کوم خطیب دی علامه احمد جمشید خان صاحب، د هغه بیان یې راخیستی چې هغه د شیعګانو سره په اتحاد باندې رد کړی دی. نو دوه تصویران یې ورسره لګولي دي، یو د مولانا فضل الرحمن صاحب تصویر لګېدلی دی ورسره، او بل یې ورسره د مولانا محمد طیب طاهري صاحب زموږ چې کوم امیر دی د هغه تصویر یې ورسره لګولی دی. او دا تاثر خلکو له ورکړی دی چې پنځپیریان وایي چې د شیعګانو سره اتحاد مه کوئ، او په خپله باندې ورسره د دوی شیخ چې کوم دی، د دوی امیر چې دی، هغه په خپله د شیعګانو سره ولاړ دی او تصویر یې ایستلی. حالانکې په دې دواړو تصویرانو کې فرق دی. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د صحابه او د دشمنانو سره ولاړ دی، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب په دغه تصویر کې تاسو سره ښکاري. خو مولانا فضل الرحمن صاحب چې د شیعګانو سره ولاړ دی، د صحابه او د دشمنانو سره ولاړ دی، نو د هغې سره اتحاد کوي. او شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب چې تاسو ګورئ د صحابه او د دشمنانو سره ولاړ دی، نو هغې ته یو تفسیر هدیه کوي، او داسې تفسیر ورته هدیه کوي چې په هغه تفسیر کې د صحابه او عدالت ذکر دی، کوم چې شیعګان نه مني. داسې تفسیر ورته هدیه کوي چې په هغې کې د شیعګانو، د صحابه او د دشمنانو خباثت او قباحت ذکر دی. دواړو تصویرونو کې فرق دی. خو چونکې دا صاحبان چې کوم دي، دینه چې کله لار خطا شي، بیا د تعصب چشمې په سترګو کې او حقیقت ورته بیا نه ښکاري. نو زما دې ته درخواست دی چې ګوره مهرباني وکئ، بیا تاسو علما ځان ته وایي، علماو سره دا قسم خبرې بالکل ښې نه ښکاري. په دې باندې د عوامو بیا د ټولو علماو نه اعتماد اوچتېږي، او تاسو نه خو اوچت شوی دی. ستاسو نه چې د عوامو اعتماد اوچت شوی دی او په تاسو باندې دا کم باور ختم شوی دی، او په دې الیکشن کې تاسو وکتل، د هغې وجه دا ده چې تاسو همیشه دپاره منفي کردار ادا کړی دی. تاسو همیشه دپاره د خلکو په ضد باندې چې کوم دی د خپلو مفادو دپاره فتوی لګولې دي. تاسو همیشه دپاره د خلکو خلاف پروپیګنډه مهم چلولی دی، د هغوی خلاف تاسو دروغ خواره کړي دي. مهرباني وکړئ، بیا خو ته عالم یې، د الله بنده، ولې داسې کوې؟ ته په ایمان ووایه، تا ته پته نشته چې د دواړو تصویرونو کې څومره فرق دی. موږ دا نه کوو چې ګینې موږ په ناحقه کې د شیخ صاحب دفاع کوو. موږ زه بالکل د دې نیمه قایل چې په ناحقه کې زه د شیخ صاحب دفاع وکړم. خو دې تصویر کې خو تاسو وګورئ که نه، هغه وله تفسیر ورکوي، او په دغه تفسیر کې د صحابه او عدالت ذکر دی، په دغه تفسیر کې د شیعګانو خباثت او قباحت ذکر دی. دا څومره لویه خبره ده، څومره غټه خبره ده. او تاسو ورسره چې ملاویږئ، نو تاسو خو سره د اتحاد په بنیاد باندې ملاویږئ. او بیا دویمه خبره وایي یاره زمونږ اتحاد و، او د دې نورو خلکو چې د انضمام دی، اتحاد او انضمام کې فرق دی. پښتانه وایي پرتوګ وله مه ګوره، دې ته پرتوګ کتل ویلی کېږي. او ملانو له چلم ورځي، ملا چې کفر وکړي هغه وله بېرته تاویل هم کوي، هغه وله بیا دلایل هم وایي دا کفر نه دی. کافر کیږي امی کافر کیږي، چې فاسق کیږي امی فاسق کیږي، چې منافق کیږي امی منافق کیږي. مولا کو کفر هم وکړي نو هغه وله بیرته پرتوګ جوړوي. د چا پلار هم پې نشي منلی چې مولوي صاحب په دې ځای کې کفر کړی دی، یا فسق کړی دی، یا منافقت کړی. لہذا مهرباني وکړئ، وایي موږ چې د شیعګانو سره کوم اتحاد کړی و هغې کې هغې زموږ زیر اثر و، نو موږ سره داسې ډېر شواهد شته دی چې ستاسو د اتحاد په دوران کې هغې د صحابه کرامو
په شان کې ګستاخیانې کړې دي تر دې پورې چې یو غټ شیعه دی هم دغه خلکو مشر دی د چا سره چې تاسو اتحاد کړو او تاسو د اتحاد په دوران کې هغه ویډیو په فیسبوک ډیره زیاته چلیدلې چې هغه ویلو چې زه د خلفاو د خلافت نه بالکل منکر یم نو څنګه تاسو زیری اثر مهرباني وکړئ دا غلطه خبره ده یو انضمام د اتحاد دی انضمام اله څه یو اتحاد یې دواړه یو شی دی دواړو کې چې کوم دی د شیعاګانو تایید کیږي او قسم لاغوی ته تایید حاصلېږي هغوی ته تقویت حاصلېږي د هغوی مذهب ته چې کوم دی تقویت حاصلېږي نو دواړه په خپل ځای باندې کې انضمام دی او کې اتحاد دی دواړه ناروا عملونه دي دواړه د شریعت له لارې جایز نه دي نو مهرباني وکړئ د خلکو خلاف پروپاګاندا مهم مه چلوئ نور خپل باور مه ختموئ نور خپل اعتماد مه ختموئ بس خلکو ته حقایق وایي د خلکو مخې ته حقیقت کېدی او په دې باندې نه تاسو څوک کمزوري کولی شي که تاسو سیاسي مخالفین دي هم تاسو په دې باندې هغې نه شئ کمزوري کولی یعنې تاسو څومره پروپاګانډا مهم وچلاو د هغې باوجود تاسو ناکام شولئ که تاسو نور د عقیدې کې تاسو سره د کومو خلکو اختلاف دی د هغوی خلاف هم تاسو دغه رنګې مهم وچلوئ پروپاګانډا مهم یا دروغ خپاره کوي د هغوی په ضد باندې بیا هم تاسو نشئ کامیابېدلی او ګوري خلک کې څه نه څه شعور راغلی دی خلک پوه شوي دي سوشل میډیا دور دی دروغ او حقیقت چې کوم دی هغه ښکاره شوي دي نو مهرباني وکړئ بیا تاسو علما یې د داسې خبرو نه ځان وساتئ